پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای العمره الى العمره کفاره لما بینهما، یو عمره چې د وکړه او پسې د بل وکړه دا دویمه د پیله د پاره کفاره وګرځیدا د دې ترمنځ چې څومره ګناهونه شي. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، او د حج مبرور جزاء او مغه جنت دی. د حج مبرور بدله هغه جنت دی، د جنت نه علاوه بل کم شیز د هغه جزا نشي ګرځیدل. او د غرنګي یو بل روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من حج لله ولم يرفث ولم يفسق، چا چې د الله د پاره حج کو په هغه کې فسق او فجور اونکو او فحشګویی اونکړه رجع كيوم ولدته امه، دا چې د حج نه واپس شو داسې واپس شو لکه چې په دغه ورځ باندې د مور پیټې نه پیدا شو. لکه څنګه چې نوې ماشوم دنیا ته راشي د نامه اعمال د ګناهونو نه بالکل صفاوي، همدغه رنګ د حاجی چې دا رااله د الله د پاره حج وکړو